الله صلى الله عليه وسلم اعمالكم عمالكم او كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې څنګه د انسانانو عملونه وي دقه شان په دوی باندې حکمران راځي. اوس د دې عملونو مراد څه دی؟ بعض اوقات رعایا د هغوی عملونه ډیر ښه وي خو بیا هم په ظالم بادشاه مقرر وي. نو اصل د دې حدیث مطلب او معنا دا ده چې کله تاسو د حکمران د مقررولو کومه طریقه ده هغې کې که تاسو چېرته د دین طریقه استعمال کړه نو حق شان به حکمران په تاسو باندې راځي. که د حکمران مقررۍ کې هم بېدیني ونه کړه نو حکمران به تاسو باندې دیندار راځي، او که د حکمران په مقررۍ په وخت کې بېدینۍ نه کار واغستو نو حکمران هم در باندې حق شان الله تعالی مسلط کوي. چونکې دا نن سبا چې کوم ماحول دی، سبا نه بله ورځ پاکستان ملک پاکستان کې الیکشن ورځ ده 8 فروری. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نن سبا د جومات نه چې د سیاست خبره کې نو د مولا هره خبره سړي ته برداشت ده، خو که چېرې مولا د سیاسي خبره وکړه نو مولا ته څه ویل کېږي؟ یاره مولا صاحب هره خبره دې مونږ خو سیاسي گفتګو به ته نه کړي. یا د الله بندګانو څنګه چې د دین نورې شعبې دي دقه شان سیاست هم د دین شعبه ده. خو نن په موږ باندې انګریز دومره محنت وکړو دومره چې زموږ سیاست هغه د دین نه ځان الګ. نن سبا ډېر تعلیم یافته او ځان ته پوهه کس وایي، هغه ته چې کله د جومات نه خبره کېږي یا د امام ورسره دا خبره وکړي نو یاره وایي دا مولا سیاسي مولا دی، دا ټیک نه دی. حالانکه سیاست دا پیغمبر کړی، صحابه کړی، د دین شعبه ده. څنګه چې نورې شعبې دي ما چې تاسو ته څنګه ویل داسې سیاست هم د دین شعبه ده. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو د حکمران په انتخاب کې د دین طریقې موافق فیصله وکړه نو حکمران به هم په تاسو باندې حق شان الله تعالی مسلط کوي، او که هغې کې بېدینۍ نه کار واغستو نو هم حق شان حکمران به بیا په تاسو باندې راځي. حجاج ابن یوسف حکومت په چا باندې کړی؟ رعایا خو د هغه ډېر خو په صحابو باندې حکومت کړی، په تابعینو باندې. د هغه دور جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر القرون قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، چې ټولو نه بهترینه زمانه هغه زما ده، ورپسې زما د تابعین او بیا د تبع تابعین. خو کله چې هغوی د حکمران انتخاب کو په هغې کې د سنت او د قرآن او د حدیث موافق هغې مخې ته نه وي، هغې فیصلې نه وکړي نو هغه شان به الله تعالی حکمران راوست. نن سبا زموږ په ملک پاکستان کې د حکمران مقررولو اختیار هغه عوامو سره دی، او عوام په کوم صورت هغه د حکمران انتخاب کوي؟ عوام چې حکمران منتخب کوي د ووټ په ذریعه باندې هغه خپل حکمران منتخب کوي. دا ووټ هم یو عمل دی، نو که دې عمل کې موږ د دین موافق فیصله وکړه نو حق شان الله تعالی به موږ باندې حکمران او هغې ثمره به بیا موږ ته میلاوي. نو د دې اصل معنی دا ده چې کله تاسو د ووټ استعمال کوئ که په هغې کې تاسو د دیندارۍ نه کار واغستو نو حق شان به تاسو باندې الله تعالی حکمران راولي. د دې معنی دا ده اعمالکم عمالکم، دا یې معنی ده چې کله تاسو خپل حکمران او خپل آقا منتخب کوئ نو د هغې دپاره څه شرایط دي؟ 3 آیاتونه دي. یو ته آیت استخلاف وی، بل ته آیت تمکین وی، او بل ته آیت امانت وی. په دې کې الله تعالی اوصاف ذکر کړي دي چې تاسو کله خپل حکمران منتخب کوئ کم کم اوصافو ته به تاسو ګورئ، په هغې اوصافو به تاسو هغه له بیا ووټ ورکوئ. اول آیت استخلاف کې څه فرمایي؟ 18مه پاره د سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الارض، چې ټولو نه اول د هغه ایمان او کردار وګورئ چې آیا زه دا کوم حکمران په ځان باندې راولم د ده ایمان او کردار یې څنګه دی، او ورپسې عملوا الصالحات، عمل صالح آیا نیک عمل کوي او که نه.
دویم نمبر آیات آیت تمکین دی پدې کې الله تعالی فرمایي سورة الحج دی 17 نمبر پارا ده الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر چې کله تاسو خپل حکمران او چاله امارت ورکوي نو وګورئ چې هغه سره دینی علوم شته دی کنه ځکه امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر نو چې یو کس د نیک لارې نه خبر وي خو هغه طرف ته رهنمایي وکړي او د بد لارې نه خبر وي نو د هغه لارې نه به خلک مني نو د دې مراد څه شو چې کله تاسو خپل حکمران منتخب کوئ نو آیا وګورئ چې هغه دیني علوم شته دی که نشته دی دا مې درته خلاصتاً ویلي مختصر وخت دی بیا په دریم نمبر آیات کې الله تعالی آیت امانت فرمایي دې ته آیت امانت وایي سورة النساء ده ان الله يأمركم ان تودوا الامانات الى اهلها چې کله تاسو په دې یو حکمران کې دا شرایط ولیدل چې هغه ایمان هم صحیح دی کردار هم صحیح دی عمل صالح هم دی ورسره دیني علوم هم ورسره شته دی د نیکۍ طرف ته بلنم کوي د بدۍ نه خلک منې کوي هم نو بیا د هغې نه پس الله تعالی څه فرمایي چې دی نه پس تاسو وګورئ چې آیا دا کس چې زه خپل کم حکمران منتخب کوم د اهلیت شته دی هو که نه نور شرایط خو پکې شته خو که ده کې اهلیت نه ډېر یو کس دینداره وي او هغه کې د حکمرانۍ اهلیت نه نو داسې قسم بیا حکمران نه دی منتخب کول پکار حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه د ده تقوا باره کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم گواهي کوي خو ورسره څه فرمایي لا تقضي بین اثنین د دوه کسانو په منځ کې به حکم نه جوړېږي نو چې کله تاسو خپل حکمران منتخب کوئ دغه شرایطونه پس وګورئ چې د سره اهلیت شته دی او که نشته دی نو که د اهل وي خو بس بیا وګورئ او هغه خپل ووټ ورکوئ ګورئ ما درته نه د یو پارټۍ نوم اخیستی نه مې درته یو کس نوم اخیستی شرایط مې درته وښودل چې کله ووټ ورکوئ که په دې کې موږ د